مونږ په نوشهره کلا کې موجود یو کدی شي دا نوشخار خیز روډ باندې او به کوم دی د زراعت دفتر نه دا دی را رسیدلی دي او د دې نه مخکې د نالو په ذریعه کې کوم عثمان خیلو پورې رسیدلی دي دا وخت مونږ سره د ملګری کامران چې کوم دی موجود دی کامران وایي څه صورتحال دی دا اوبه ولې دونه سیوا شو دلته بسم الله الرحمن الرحیم اسد بھائی ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغئ او دا کوریج مونږ خو حیران په دې یو چې دا انتظامیه د پبلک سره ګپ لګوي که دی څه کوي پرون چې کوم دی تر ماسخوتنه پورې دلته څاڅکې اوبه نو دښکه ګلې وې دا ټولې دا غونډ محلې دا ډوبې شوي دي په اوبو کې په هره ګلې کې چې ننوځي پنځه شپږ فوټه اوبه دي چې د انتظامي د طرفه په فیسبوک ګورو دومره کیوسک اوبه کمې شوې دومره لیول ډاون شو خلک بیغه خلک وایي لیول ډاون کېږي هغه چې کوم خلک د کورونه تلي هغه هم واپس کورونو ته راغل نو چې کیوسک اوبه کمیږي واټر لیول کمیږي دا دلته ولې خېږي نوشهره کلا خو ټول غرق شو دی د پول د پاسه ودرېږي د پول هغه لیول به لږ کم شي دی په میډیا باندې مو چلی په خپلو چینلو مو چلی چې اوبه کمې شي کامران بھائی دلته زه تاسو له یو دغه در کومه دلته اوبه په دې وجه سیوا کېږي چې بند مات شوی د بند اوبه دې خوا راوړي او تر کومې چې د هغه مات دی نه هغه اوبه ښکته شوي نه تر هغې پورې چې دا سیوا کېږي اوس تاسو خپل دی نه پس خپل تاثرات بیان بس الله دې خپل رحم و کرم وکړي الله ته اسانه ده نور بند څونه سپورټ درکړی دی نو بند خو ډېر سپورټ راکړی بند خو داسې سپورټ راکړی چې د نوشهره کلا خلک خو بېغم وو بیخي تر پرون کم ټایم پورې چې بند نو مات شوی په نوشهره کلا کې څاڅکې اوبه نه وي بس د الله د طرفه د بند مات شو په دا ټوله علاقه پورې چې بند مات شوی دا ډېر ټایم نه دی اخیستی چې بند مات شوی دی دا په ګنټو کې دا غونډه علاقه داسې دا غونډ کس د مثل آباد هغه تر شهید آباد هغه ټولې علاقې والي اوس دې مین دې ایریا ته راووتل په دې علاقو هم دا اوبه چې کله راغلي دا د چوک سایډ نه نه دي راغلي خشت روډ باندې نه دي راغلي دا د نوي کلي سایډ نه په دغه شاته ګلو باندې راغلي او دا ټولې محلې وغیره دا ډکې بس الله طرفه ده الله دې خپل رحم و کرم وکړي کامران بھائی دا سمرګري کومنټس کوي چې تاسو دروغ وایې نو څه میسج دغه ملګري ته ورکول غواړئ دروغ خو لکه مطلب دا دی ستاسو خو پکې دروغو کې څه فایده نشته بل الله دې ستاسو قدر وکړي چې تاسو خپل کارونه پرېښي خپل کور مو پرېښي خپل بچي مو پرېښي ستاسو په کور کې به مو وي او راغلي زموږ خلکو دپاره کوریج کوئ موږ خلکو ته انفارمیشن راکوئ خو چې کوم خلک وایي دروغ دي ای دې راته کړه شي ستا په ځای دې راشي د رښتیا خلکو ته ووایي راشه که نه طاهر خانه دا کوم سړی چې کمنټس ورکوي چې دا دروغ وایي که نه نو هغوی دې په خپله راشي دلته خو ډېر خلک راځي ته بیا پکنیک له راځي د بار خلک راځي دلته نه بس خوشحالي منو کې اوسي ته راشه وګوره نوشهره خلک وګوره ډوب شوي دي پکې کوڅې په بېګا داسې ډوبې شوي دي او زراعتو دفتر له لارې اوس رارسېدلي دي او دا کامران خبره چې ډي سي د طرفه وایي چې 11,000 کیوسک او 15,000 کیوسک نو صحیح ده بند اوبه خو هم دغه شوي دي خو دا کم خلک چې کم دلته راځي که نه او دا پکنیک او دا خوشحالي مناوئ که نه نو الله به په تاسو هم داسې عذاب راولي دا مه کوئ دا پکار چې دې خلکو سره همدردي وکړئ تاسو راشئ ګډون دا خلک دا فرنیچر وړي ولې دا به هغې ورځې وړي موږ دروغ وایو دا میډیا والا غریبانان د ده پکې خپله کور دی په زرین آباد کې ورشه وګوره اوبه را روان دي او دې غریب لګیا دی موږ له کوریج راکوئ زموږ علاقې له کوریج راکوئ چې دې خلکو ته سهولت میلو شي بل طاهر بھائی یو خبر راته بل وکړه پرون دلته ریسکیو ټیمونه موجود وو انتظامیه نن څه صورتحال دی د ریسکیو والې سره صفا خبرې پکاري نن خو هېڅ هم نشته نن دا نه ګاډي شته نه ریسکیو والا شته او مخکې کتلي هغې ویلي دي چې خو دلته زراعتو دفتر ایریا کې نشته لکه هغه مددګار ټیم هم پرون راغلی و هغه یې مو شکر دی پرون هغه فوجیان هم راغلي وو هغه خوانے خلک هم ځنګل طرف نه راوښتي حسن آباد طرف نه او نن لکه زراعتو ایریا کې نشته او په وخت کې مخکې تلي او بل څه امداد راغلی دی د راشن وغیره ځکه چې دا دوکانونه خو نن درېیمه ورځ د دلته بند دي عوام تر کومې پورې به دغه شان په کور کې به ورسره څونه راشن پروت و لکه دغه خدمت والا راوړي او نور خلک چې کوم دی لګیا دي په خپل اپ امه طرفه سره راغلي دي امه والا خدمت والا راځي او هغوی د عوامو ته کله چاولې راوړي کله اوبه راوړي کله جوس راوړي هر څه راوړي که نه امه والا خدمت والا لګیا دي نور فلحال د حکومت په طرفه